बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده په مونږ باندې او یقیناً په ټول عالم اسلام باندې یو د خوشحالۍ ورځ را روانه ده. په دې ورځ باندې مسلمانان یو اهم عبادت کوي چې هغې ته قرباني ویلی شي. د حدیث پاک مفهوم دی د مسلمانانو دپاره دوه ورځې د خوشحالۍ د اختر دي. یو ورځ وړوکی اختر او بل ورځ غټ اختر دی. په دې ورځ باندې مسلمانان خوشحالي کوي، یو بل سره میلاویږي، خپل اهل و عیال باندې خرچه کوي، نوی لباس اغوندي، قرباني کوي، خپل رشتہ دارانو سره میلاویږي. خو مونږ سره په دې معاشره کې یقیناً غریبانان، یتیمانان، بېوسه خلک هم موجود دي. مونږ له پکار دي چې مونږ هغوی هم ځان سره په دې خپل خوشحالۍ کې شریک کړو. مونږ هغوی ته دا احساس ورکړو چې تاسو زمونږ خپل وروڼه یې، تاسو زمونږ خپل خلک یې، او مونږ ځان سره هغوی په دې خوشحالۍ کې شریک کړو. او که چېرته مونږ هغوی ته دا احساس ورکړو چې تاسو غیر یې، مونږ غیر یو، تاسو غریب یې، مونږ مالدار یو، تاسو زمونږ خپل خلک نه یې، نو یقیناً هغوی به هم زړه به یې خفه وي. مونږ له پکار دی چې مونږ هغوی ځان سره په دې خوشحالو کې شریک کړو. که چېرته مونږ دا احساس ورنه کړو چې تاسو زمونږ خپل خلک نه یې، لا تاسو غریب یې، یا مونږ مالدار یو، لا تاسو پردي خلک یې، نو یقیناً مونږ د معاشرې هم او د الله تعالی هم مجرمان یو. په اخره کې دا درخواست کول غواړم د هغه یو شاعر دی د الله الله په شور کې چې ځانم سنم هیر نه کړې. والسلام.